راځي وروره وایي ماله نوکري نه راکوي لکه ما وروره څوک دل نه درکوي پلانکې ایم پي نه راکوي پلانکې ایم پي نه راکوي او روپۍ ترې غواړي 6 لکه روپۍ ترې غواړي نو تاسو ما ته ووایئ چې د کلاس 4 6 لکه روپۍ یو ایم پي الی که نه نو دله شرم پکار دی دله په یو لږو اوبو کې ډوبېده پکار دي موږ د دې لپاره لېږلو چې یار تاسو به غریبانانو سره مرسته وکئ تاسو به په اسمبلۍ کې د خپل علاقې نمایندګي وکئ نو تاسو په وروره د یو بل نشرقونه هلته کې وباسئ یو بل سره شرونه کوئ نو دا نه ده پکارو زه تاسو ته د یو پیره 10 پیرې تاسو له ما ګورئ چانس درکو دې ایم پي ګانو ته وایم چې دا یوه خبره مې واورئ ګورئ یوه خبره ته کوم ګورئ په لاره راشئ ګورئ یوه خبره ته کوم چې د دې په خپله لاره راځئ ټیک ده او که تاسو په کږه ځئ نو زه ورپسې ګورئ بیا په کږه درغلی یم یوه خبره زما واورئ 1 روپۍ به نالئ ګوره غریبانان چې دي نو یا ځانه قرضې وکړي د کلاس 4 6 لکه روپۍ 4.5 لکه 15 لکه روپۍ تاسو د کلاس 4 نه غواړئ په سکیل پسې تاسو 1,00,000 روپۍ هلئ ښه راشه وروره مټې ته لاړ شه د وزیر اعلی چې کوم رور دی هغه وروره جابونه خرڅوي ښه وروره کړسې تړلی دی په 1,00,000 روپۍ هغه سکیل خرڅوي نو ته وزیر اعلی ته زه دا وایم چې تا د خپل ورور د دې لپاره کېنولی دی چې یاره ډي سي بدل کو یاره اے سي بدل کو ډي پي او بدل کو ډي ایچ جي بدل کو ایس ایچ او بدل کو لکه د دې لپاره دې کېنولی دی چې کوم ښه کار کوي کوم افسر ښه کار کوي نو هغه بیا وروره هغه بیا د دې ځای نه ټرانسفر وشي لاړ شي ښه دویم میسج ما ته دا راغلی دی د نادرا د آفیس نه چې وروره د نادرا چې کوم ډایرکټر دی نو هغه په 3 بجې چې دی نو د هغه آفیس بني نو ته ما ته ووایه چې په 3 بجې ته آفیس ولې بند دی د نادرا دغې افسر ته زه یم زه به درځم یوه خبره زما واوره زه د نادرا آفیس والا ته وایم دغې افسر ته وایم که په 3 بجې ستا آفیس بند و نو زما نه بیا ګوره ګیله نه کې ګوره دا ته وایم ته تنخوا لې تاله ښه ښکلی ګاډی درکړی تاله به یې ښه ښکلې بنګله درکړي نو ته په 3 بجې چې مطلب دا دی ستا آفیس بني ولې دا خلک ستا په کوټه کې ناست دی ستا په مین یو کې اوسېږي چې خلک به په 3 بجې راځي او ستا دفتر به بني یوه خبره زما واوره چې د کمې پورې ستا ډیوټي ده تقریبا د 5 بجو پورې ستا ډیوټي ده نو دا 2 غنټې مخکې ته ولې ځې دا اختیار تاله چا درکړی دی یو به درنه دا تپوس کوم زه به په نادرا په آفیس باندې چاپه واچوم خو ګوره ټیم درته نه ښیم په 3 بجې که دا آفیس بند و ګوره دا یوه خبره مې واورئ نو په دغې رحیم آباد په دغه ځای کې به د دغې زه ګوره د درنې اعلان نه کوم ځکه چې په معمولي شي پسې زه درنه نشم کولی خو څومره آفیسر چې دي هغو له به یو لیټر ولېږم پوه نه شوې او زمونږ چې کوم د نادرا چې کوم مطلب د افسرو پواد تاسو د دې ځای نه ټرانسفر د هغه وکړو نو هغه پواد ښه و که نه د خدای زورور هغه به په ټیم باندې راتو په ټیم باندې به تو دا بل خو پلار دی خو په 3 بجې ته دا نور آفیس بني نو زه به انشاءالله تعالی چې کوشش کوم چې پواد بیا دغه سټله راولم ځکه انشاءالله تعالی چې دې کې به زه لیټر لیکم او انشاءالله تعالی زه پواد ته یم چې انشاءالله تعالی تا به زه واپس راولم ځکه ستا نه خلک ډېر زیات مطمئن وو ځکه ته په ټیم راتلې او په ټیم بتلې او دا بل آفیسر چې کوم دی په 3 بجې نه په 3 بجې نه لکه په 3 بجې خو غرمه ده ستا ډیوټي چې ده د 15 بجو پورې ده او ته په 3 بجې ځې ولې او دلته بیا عمران خان وایي چې یاره موږ خو پینګرې لګولی دی او تلی دی بیا یې پینګر لګولی دی او تلی دی ستا د پینګرو ماته څه دغه دی یاره چې تا وایي چې ما به پینګرې به لګوم پلانکې به لګوم چکن بیلنس په دې باندې به زما پلار ساتي دا ټیکه ما اخیستې ده چې زه به وروره د هر شي وزټ کوم د هسپتال وزټ زه کوم وروره د یونیورسټۍ وزټ زه کوم
د نادره د افیس وزټ زه کومه د ایرپورټ وزټ زه کومه بیا ته څه په کرسۍ ماته ناستې د امپیګان سره ناستې دې بیا استعفا ورکړي ځه بیا استعفاګانې ورکوئ ځئ په مخه وخه ته د نادره د افیس تپوس نه شئ کولی ته د 1122 افیس وزټ ته نه شئ کولی د هسپتال وزټ ته نه شئ کولی د ایرپورټ وزټ ته نه شئ کولی دا امپیګان دا شی دی دا امپیګان دي دا قسم مې په خدای که دا د 2 ټکو امپیګانې ټولو ته وایم ځان مړه بشترې وګول کوئ تاسو ته چا وایي چې سیاست کوئ سیاست بچوں کا کھیل نہیں ہے سیاست زما کار دی ښه سیاست زما کار دی او بل پیریلا تاسو زمانه یو کولی دو کنه راشه بیا وای داسې شکست به درکوم چې په صفر کې به له شکست درکوم په صفر کې اوټ کوم به یو زه ټولو ته دا خبره کوم چې کوم یو کس تللی دی د هسپتال تپوس یې کړی کوم یو کس تللی د یونیورسټۍ تپوس یې کړی چې دا یونیورسټۍ ولې نه کولاویږي ښه راشه د چټي روډ چې څومره فوټپات دی هغه وروره څوک پکې زنانه پکې ولیږي کله پکې نارینه ولیږي کله پکې ماشومان ولیږي د خدای خاطر ته وګورئ امپیګانو تاسو لکوټې شرم وکئ لکوټې شرم وکئ ستاسو ایریا ستاسو ځای خلک ګوره خصوصا ګوره که نشئ کولی استعفاګانې ورکئ ولیکئ استعفاګانې ختم فینش ګوره روډ روغ شو منم خو د دې دا فوټپاتې به څوک رغوي دا نالۍ به څوک رغوي دې کې به خلک ولیږي او پاسېږي ښه ما په دې مجبوره کوئ چې زه وله چانده وکړمه باجري او دغه شیزونه به وله راوړم چې دا فوټپات به پخپله وکړم نو که تاسو شرمېږئ نو چې وروره زنانه غریبانانې په دې کې غورځېږي ښه وروره سپینګیري پکې غورځېږي او داسې کې وروره هر سړی پکې غورځېږي تاسو ګوره لوکوټې د قوم لمس د قوم دپاره هم څه وکئ ټول د خپل جیب دپاره مه کوئ چې په کوم شي کې ستاسو پیدا ده هغه کوئ چې په کوم شي کې ستاسو پیدا نه وي هغه کار تاسو نه کوئ نو مهرباني وکئ زه ټولو امپیګانو ته یم چې د چا سره کمه ایریا راځي او په هغې کې څه کمې کوتاهۍ نو ګوره یوه خبره زما واورئ چې ګوره سپین خان په خپل پلار پرده نه اچوي نو په تاسو باندې به څه واچوي دا یوه خبره زما واورئ زه لولنۍ خبره د ډیډیک چیرمن فضل حکیم ته دا خبره کوم چې ته مهرباني وکړه ستا سره چې کوم ایریا ده په جي ټي روډ باندې دغه فوټپات وکړه چې دا ښځې راته هم دواګانې کوي دا خلک به راته هم دواګانې کوي نو وروره ښځې پکې ولیږي نارینه پکې ولیږي ماشومان پکې ولیږي د خدای خاطر کومه یاره دا تاسو څه کوئ یاره ښه دویمه خبره فضل حکیم ته مې یو پول ښوولی و چې دا که دې خیال کړی د دې چینې مارکیټ سره یو پول دی پولو هغې ته دا جنګلۍ لګېدلې خو هم ماتې شوي د دې نه رشکې غورځېږي په خپله مې ورته ویلي و فضل حکیم ته او قسم په خدای تپوس دې مې وکړه یا زما سره په دې یو میز باندې کرسۍ باندې کښېنوه چې ستا مخامخ ورته ووایم چې تا ته ما دا پول نه وویلی چې په دې باندې دا جنګلۍ چې د دا ماتې شوي د دې نه رشکې غورځېږي د دې نه ماشومان غورځېږي د دې نه ایون هر شی غورځېږي لا تر اوسه پورې هغه ونه شو نو زه لکه زه څه وکړم لکه تاسو ما ته دا ووایئ چې لکه تاسو بیا وایي یاره سپین خان ته په موږ پورې خبرې کې او ما موږ پورې خبرې کې نو په چا پورې وکړم په خپل پلار پورې وکړم زما پلار ایم پی ای دی زما نیکه ایم پی ای دی بیا تاسو ایم پی ایګان نه یئ بیا خو تاسو هېڅ نه یئ تاسو استعفا ورکوئ او دا ما ته حواله کوئ هر څه ما ته حواله کوئ بله ورځ سبا به زه په دې باندې خصوصي ویډیو جوړوم په دغې نالو باندې په دغې فوټپات باندې چې تاسو وګورئ چې واقعي او ولې تاسو پې ګرځئ نه دا خو ستاسو کمپلینې دي دا خو د عوامو کمپلینې دي لس پیرې ما ته دې عوامو ویلي چې دپاره د خدای په دې فوټپات باندې څه ووایه ځکه چې دا روډې کړی دی او دا فوټپات جوړ دی زنانه پکې ولیږي نارینه پکې ولیږي ماشومان پکې ولیږي نو مهرباني وکئ یاره زه تاسو ته ریکویسټ کوم مهرباني او د ریکویسټ مناسب خلک نه لکه د ریکویسټ مناسب خلک نه خو بیا درته هم ریکویسټ کوم چې مهرباني وکئ او دغه فوټپات چې دی د مینګورې نه واله تر لنډاکي پورې د هر ځای پورې چې دا فوټپات دی مهرباني وکئ دا وکئ
دا چې د کم ام پی ای سره کم ایریا راځي دا خپل کارونه سرته ورسوئ او که نشئ کولی نو سپا راته ووایئ سپا دومره پاور مې شته انشاءالله تعالی لوی الله دی زه یو ملنګ سړی یم زه یو عاجز انسان یم چې زه له چانده وکړم چې سبا له یې دله کمپلیټ کړم ولې تاسو له چې کومې روپۍ راغلي دي هغه به څه کوئ تاسو به یې خپل اکاونټونو ته زما نه وولئ دا چېرته د میاکلي خیرات دی چې تاسو به تا زما نه وخورئ په ایمان کرے یو روپۍ وخورئ یو روپۍ ښه یو څو ثبوتونه زما لاس له راغلي دي د یو څو ام پی ایګانو ثبوتونه زما سره دي خو لا کمپلیټ نه دي انشاءالله تعالی چې په دې ورځ دوه درې کې کمپلیټ شي نو دا به زه نایب ته وړم انټي کرپشن ته به وړم او تاسو ټولو ته به یې ښیم چې دا پلانکي دومره خوړلي پلانکي ام پی ای دومره خوړلي پلانکي دومره خوړلي مکمل ډیټا چې زما لاس له راغله که نه لږ ډېر راغلی دي لکه دا نه لکه څه ثبوت را سره شته او چې څه پسې نور دغه کم که نه او تاسو زه د نایب ته انټي کرپشن ته را وغواړم تاسو ته به زه ووایم چې دود کا دود اور پانی کا پانی ورکه جواب چې د هغه ځای نه تاسو زه اړیاله ته ونه لېږم نو بیا خو به زما نوم سپین خان نه یوه خبره زما واورئ ستاسو کم صفت زه وکم او کم دغه وکم یو معمولي غونته انسان غریب سړی درشي یا په فضل حکیم پسې تلی یا په ډاکټر امجد پسې تلی یا په بل پسې تلی یا په بل پسې تلی یا لکه وروره په دې اسپتال کې جاب راغلی ده جاړې ورته یاره ماله دا جاب راکړه د جاروکۍ جاب دی هغه ته څه شي جاب کوم ځای جاب دی هغه خو پیلینګ دی هغې باندې خو سټیر اخیستی شي د خدای قدرته هغه به د مخکې نه هغه خرڅ کړي د مخکې نه به یې خرڅ کړي او څوک چې کم از کم ویما یو مهرباني وکړئ یو مهرباني ستاسو خپل حق په زور د سړي نه هلئ دا ام پی ای دی دا ستا په اوټ ام پی ای شی دی د مرۍ نه یې نیسئ د مرۍ نه نیسئ او د غوږونو دا خوا ولوئ چې ته زما په اوټ باندې راغلی او دا کار دی دا راله وکړه نو تاسو به ورته څه خانجي لکه د خدای خاطر ته وګوره مشر سړی به یې وروره او دی به یې د بچي په ځای او دی به ورته وایي خانجي دونه د افسوس خبره ده که نه څومره د افسوس خبره ده چې یو سپین ږیری هغه به ام پی ای ته وایي خانجي یلکه وروره ته خو د ده نه 50 کاله مشر یې دی به تا ته خانجي وایي ته ولې ده ته خانجي وایي د هغه نه ځان دې ورک شي شرمېږم نو چې یاره دا مشر سړی دی او ده ته زه دا ووایم چې یاره زما پلانکی نوم دی باباجي ما ته خانجي مه وایه زه به تا ته خانجي وایم نو هغه تمیز په دې کې نشته دې ته خانجي چې کم سړی وایي غلط دی که کم سړی چې مطلب دا دی اوس زما امزولی دی ټیک ده اوس زما امزولی دی زما داسې ام پی ایګان دي چې هغه هم زما امزولي دي زه به ورته لازمي نوم وایم